د اډوانس ایکسل په 19 درس کې په انفارمیشن فنکشنز باندې کار کوو. د انفارمیشن ګروپ اکثره فنکشنز دومره خاص استعمال نه لري، خو یو څو فنکشنز د کسټم ډیټا ولیډیشن لپاره ډیر مفید تمامېږي. په کسټم ډیټا ولیډیشن باندې مو د ایکسل بیسکس په 9 درس کې په تفصیل سره کار کړو، او د انفارمیشن ګروپ اکثره فنکشنز په ریزلټس یا نتیجه کې د ټرو یا فالس ویلیو درکوي. د سیل فنکشن درته د یو سیل باره کې مختلف معلومات درکوي. مثلا په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي سیل فنکشن راواخلم، کولی شو چې د یو سیل باره کې دا مختلف قسمه معلومات راواخلو. مثلا که زه اډرس ورته انتخاب کړم، ریفرنس یا آپشنل آرګومنټ ده، نو که زه ورته چې قوس بند، نو د همدې سیل اډرس به راته راکوي. انشر ګورئ د ای څلور سیل راته راکړ. خو که چېرته د یو بل سیل اډرس راخلم، همدې سیل کې یو ډبل کلیک کوم، د اډرس نه وروسته یو کومه ورکوم او په ریفرنس کې مثلا دا سیل ورته انتخابوم. انټر اوس ګورئ د ډي څلور سیل راته راواخیسته. همدارنګې په دې سیل کې ورته چې مساوي د سیل فنکشن راخلم، کنټینټس ورته انتخابوم، کومه په ریفرنس کې که زه دا سیل ورته انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ دلته هم راته همدغه ویلیو راویسته. که چېرته په دې سیل کې یو ډبل کلیک کړم او د دې D5 پر ځای ورته دا سیل انتخاب کړم، انټر ګورئ اوس به راته د دې سیل کنټینټس راخلي. په دې سیل کې بیا ورته چې مساوي سیل فنکشن راخلم، ټایپ ورته راخلم، کومه ریفرنس کې ورته دا سیل انتخابوم، قوس بند، انټر ګورئ په دې سیل کې ټیکسټ ویلیو ده، نو د ټیکسټ لپاره راته په نتیجه کې ایل راکړه. که چېرته دا ټایپ زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ بیا به راته د بلانک سیل لپاره بي راکوي. که چېرته نمبر پکې ټایپ کړم، انټر بیا به راته د نمبر لپاره ویلیو راکوي. د از بلانک فنکشن به درته د خالی سیل لپاره ټرو درکوي او د خالی نه غیر نور مکمل سیلز لپاره فالس درکوي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي از بلانک، په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ دا سیل اگر چې خالی ښکاري، په نتیجه کې راته د ټرو پر ځای فالس راویسته. د بلانک سیلز په قسمونو باندې مو د اډوانس ایکسل په 14 درس کې په تفصیل سره کار کړو. ګورئ په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم، دا سیل مې د فرمول په واسطه خالی راخیسته ده، نو ایکسل دا په خالی سیلز کې نه شمیري. اسکیپ دا فرمول که زه انتخاب کړم او د لاندې سیلز ته هم ډریګ کړم، ګورئ د دې خالی سیل دپاره راته ټرو راکړه او د دې بلانک سیل دپاره راته بیا فالس راویسته. په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم، ګورئ په دې سیل کې مې ورته سنګل کوټ راخیسته ده، او په ایکسل کې هر سیل چې په سنګل کوټ باندې شروع شي هغه په ټیکسټ سیلز کې حسابېږي. اسکیپ د ایز1 فنکشن به د جفتو اعدادو لپاره ټرو راوباسي او د تاقو اعدادو لپاره فالس ویلیو راکوي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ایز1 فنکشن راواخلم، په نمبر کې ورته دا نمبر انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ دا تاق عدد ده، نو په نتیجه کې راته فالس راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کړم، ګورئ د جفت عدد دپاره راته ټرو راویسته او د تاقو اعدادو دپاره راته فالس ویلیو راکړه. د ایزنې فنکشن که چېرته په یو سیل کې د اینې ایرر موجود وي، بیا به راته ټرو راکوي او باقي به راته فالس ویلیوز راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ایزنې، په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ د اینې ایرر دپاره راته ټرو راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کړم، په دې دواړه سیلز کې به راته فالس ویلیوز راکوي. او د دې ایرر پر ځای که زه ورته ټیکسټ هم راواخلم، بیا به هم راته فالس راکوي. او د دې ایرر پر ځای که زه ورته نمبر راواخلم، انټر بیا به هم راته هماغه فالس ویلیو راکوي. د ایرر ټایپ فنکشن درته په نتیجه کې د ایرر نمبر راوباسي. په ایکسل کې 8 قسمه ایررز دي او دا ټول ایررز مسلسل نمبرز لري. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ایرر ټایپ فنکشن راواخلم، په ایرر ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ د دې ایرر دپاره راته په نتیجه کې 2 راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او لاندې هم ډریګ کړم، وایي چې دا 5 نمبر ایرر ده او دا 3 نمبر ایرر ده. د ایزیر فنکشن د اینې ایرر نه غیر د نورو ټولو ایررز دپاره ټرو راوباسي او د اینې ایرر دپاره فالس ویلیو راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ایزیر فنکشن راواخلم، په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم، قوس بند، انټر ګورئ د دې ایرر دپاره راته ټرو راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او لاندې ډریګ کړم، صرف د اینې دپاره راته فالس ویلیو راکوي او د اینې نه غیر نور ایررز دپاره راته ټرو ویلیو راوباسي.
د اس فارمولا فنکشن براته کچیرته په یو سیل کې فارمول لګیدلې وي بیا به ټرو راکړي او کنه فالس ویلیو به راکړي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي اس فارمولا فنکشن راواخلم او په ریفرنس کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ ټرو یې راته راکړه. په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم ګورئ په دې سیل کې مې ورته فارمول لګولی ده. اسکیپ دا سیل کې زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کړم ګورئ د دې سیل دپاره راته فالس ویلیو راکړه او د دې سیل دپاره راته ټرو ویلیو راویسته. په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم ګورئ په دې سیل کې مې ورته بیا فارمول راخیستی ده. انټر د از نان ټیکسټ فنکشن که چیرته په یو سیل کې ټیکسټ ویلیو وي په نتیجه کې به راته فالس راکوي او که چیرته د ټیکسټ نه غیر بله ویلیو وي بیا به راته ټرو ویلیو راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي از نان ټیکسټ په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ د ایرر دپاره راته ټرو ویلیو راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کړم د دې نمبر دپاره هم راته ټرو ویلیو راویسته خو د دې نمبر دپاره راته په نتیجه کې فالس ویلیو راکړه. په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم ګورئ د دې سیل په شروع کې مې ورته سنګل کوټ ورکړی ده. لکه مخکې مې چې ویلې چې که چیرته یو سیل په سنګل کوټ باندې شروع شي اکسل هغې سیل ته د ټیکسټ سیل ګمان کوي نو د همدې خاطر یې راته په نتیجه کې فالس راکړي دي. اسکیپ د انفو فنکشن هم راته مختلف قسم معلومات راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي انفو ګورئ دا مختلف قسم معلومات کولی شو د انفو فنکشن په واسطه راواخلو. مثلا زه غواړم چې د اکسل ډیفالت ډایرکټري پات راواخلم ډایرکټري به ورته انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ په نتیجه کې راته د ډیفالت ډایرکټري پات راویسته. همدغه شان په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي انفو فنکشن راواخلم او اس ورژن ورته انتخاب کړم قوسبند انټر وایي چې په دې کمپیوټر باندې 4 بیت وینډوز 10 انسټال ده. همدغه شان په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي انفو فنکشن راواخلم ریکالک ورته انتخاب کړم قوسبند انټر وایي چې د دې شیټ کلکولیشن میتھډ اتوماتیک ده. د از ایرر فنکشن به راته د ایرر دپاره په نتیجه کې ټرو راوباسي او د ایرر نه غیر د نورو ویلیوز دپاره فالس راکوي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي از ایرر فنکشن راواخلم دا ویلیو ورته انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ د ټیکسټ ویلیو دپاره راته فالس راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم تر اخره ډریګ کړم د نمبر دپاره هم راته فالس راکړه خو د ایرر دپاره راته ټرو ویلیو راویسته. از لاجیکل فنکشن د ټرو او فالس ویلیوز دپاره ټرو راوباسي او د ټرو او فالس ویلیوز نه غیر د نورو مکمل ویلیوز دپاره فالس راکوي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي از لاجیکل فنکشن راواخلم په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند انټر ګوره د فالس دپاره راته ټرو راویسته. دا سیل که زه لاندې ډریګ کړم د ټرو دپاره هم راته ټرو راکړه خو د ټیکسټ ویلیو دپاره راته فالس راویسته. د از نمبر فنکشن که چیرته په یو سیل کې نمبر وي بیا به راته ټرو ویلیو راوباسي او که چیرته د نمبر نه غیر بله ویلیو وي بیا به راته په نتیجه کې فالس ویلیو راکوي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي از نمبر فنکشن راواخلم ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ دا اگر چې نمبر ده خو په نتیجه کې راته فالس ویلیو راکړه. په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کړم ګورئ د دې سیل په شروع کې مې ورته سنګل کوټ راخیستی ده. نو که چیرته د یو نمبر په شروع کې سنګل کوټ موجود وي اکسل به هغې نمبر ته د ټیکسټ ګمان کوي. اسکیپ دا سیل که زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کړم ګورئ د دې دواړو نمبرز دپاره راته ټرو ویلیوز راویستې. د ایزاډ فنکشن د تاقو اعدادو دپاره ټرو ویلیو راوباسي او د جفتو اعدادو دپاره فالس ویلیو راکوي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي از اډ دا نمبر ورته انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ د دې تاق عدد دپاره راته په نتیجه کې ټرو راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم تر اخره ډریګ کړم د دې تاق عدد دپاره هم راته ټرو راکړه او د جفت عدد دپاره راته فالس ویلیو راکړه. د ازرف فنکشن د ریفرنس دپاره ټرو راوباسي او د ریفرنس نه غیر د نورو ویلیوز دپاره فالس ویلیو درکوي. په دې سیل کې که زه ورته وایم چې مساوي ازرف ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند ګورئ دلته ریفرنس راغی انټر نو په نتیجه کې به راته ټرو ویلیو راکوي. خو که چیرته په دې سیل کې زه ورته وایم چې مساوي ازرف فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته یو نمبر ولیکم قوسبند انټر ګورئ د نمبر دپاره راته فالس ویلیو راکوي
همدغه شان په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ازرف فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته یو ټکسټ ورکم قوسبند انشر بیا به هم راته فالز ویلیو راکوي. خو که چېرته په دې سیل کې زه یو ډبل کلیک کم او د دې نمبر پر ځای ورته G20 راواخلم نو G20 د دې سیل اډرس کېږي نو بیا به راته په نتیجه کې ټرو ویلیو راکوي. د اسټکس فنکشن که چېرته په یو سیل کې ټکسټ وي بیا به راته ټرو ویلیو راکوي او که چېرته د ټکسټ نه غیر بله ویلیو وي بیا به راته په نتیجه کې فالز ویلیو راکوي. په دې سیل کې ورته چې مساوي اسټکس فنکشن راخلم په ویلیو کې ورته دا سیل انتخابوم قوسبند انشر ګورئ د دې نمبر دپاره راته ټرو ویلیو راویسته ځکه په دې سیل کې که زه یو ډبل کلیک کم د دې نمبر په شروع کې مې ورته سنګل کوټ ورکړی ده. اسکیپ دا سیل کې زه انتخاب کړم او تر اخره ډریګ کم د ایرر دپاره به راته فالز ویلیو راکوي او د نمبر دپاره هم راته فالز ویلیو راکوي. که چېرته دا نمبر زه ورته په ټکسټ باندې تبدیل کړم انټر بیا به راته د فالز پر ځای ټرو ویلیو راکوي. د ان فنکشن به راته د مختلف قسمه فارمیټس دپاره په نتیجه کې مختلف اعداد راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ان فنکشن راواخلم په ویلیو کې ورته دا سیل انتخاب کړم قوسبند انشر ګورئ د نمبر دپاره راته هماغه نمبر راویسته خو دا سیل که زه انتخاب کړم او لاندې ډریګ کړم د لاجیکل دپاره راته یو راویسته او د دې ډیټ دپاره راته په نتیجه کې د همدې ډیټ سیریال نمبر راویسته. د انې فنکشن به درته په نتیجه کې د انې ایرر درکوي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي انې فنکشن راواخلم ګورئ دا فنکشن هیڅ ارګومنټ هم نه لري نو قوسبند انټر ګورئ د انې ایرر راته راکړه. دا سیل که زه انتخاب کړم او تر اخره یې ډریګ کړم په دې مکمل سیلز کې به راته د انې ایرر راکوي. د شیټ فنکشن راته په نتیجه کې د شیټ نمبر راکوي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي شیټ فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته د دې شیټ یو سیل انتخاب کړم قوسبند انټر وایي چې دا شیټ په دې مکمل ورکبوک کې 13 نمبر شیټ ده. همدغه شان په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي شیټ فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته د دې شیټ نه یو سیل انتخاب کړم قوسبند انټر ګوره د دې شیټ دپاره راته په نتیجه کې 2 راکړه ځکه یو شیټ ورسره دا هم شمیري. همدغه شان په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي شیټ فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته همدغه سیل انتخاب کړم قوسبند انټر نو د دې شیټ دپاره به راته په نتیجه کې 20 راکوي ځکه له دې شیټ نه که شمیر کړو دا 20 شیټ کېږي. د شیټس فنکشن به درته د شیټونو تعداد راوباسي. په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي شیټس فنکشن راواخلم او په ریفرنس کې ورته همدا یو سیل انتخاب کړم قوسبند انټر په نتیجه کې به راته 1 راکوي ځکه ما ورته صرف همدا یو شیټ انتخاب کړو. خو که چېرته په دې سیل کې ورته چې مساوي شیټس فنکشن راواخلم او په ریفرنس کې ورته همدا سیل انتخاب کړم خو د شفت بټن کېکاږم او په دې شیټ باندې هم ورسره کلیک کړم قوسبند انټر اوس به راته په نتیجه کې 2 راوباسي ځکه ما ورته د دې او دې شیټ نه همدغه یو سیل انتخاب کړو. همدارنګې په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي شیټس فنکشن راواخلم په ریفرنس کې ورته دا سیل انتخاب کړم د شفت بټن کېکاږم او په دې شیټ باندې کلیک کړم قوسبند انټر اوس به راته په نتیجه کې 4 راوباسي ځکه ما د دې 4 شیټس نه ورته همدغه یو سیل انتخاب کړی و. د ټایپ فنکشن به راته د مختلف قسمه ډیټا دپاره په ریزلټس کې مختلف نمبرز راوباسي. مثلا په دې سیل کې که زه ورته چې مساوي ټایپ فنکشن راواخلم او په ویلیو کې ورته دا ایرر انتخاب کړم قوسبند انټر ګورئ د ایرر دپاره راته 14 راویسته. دا سیل که زه انتخاب کړم او لاندې ډریګ کړم د نمبر دپاره راته 1 راکړه او د لاجیکل دپاره راته 4 راکړه. که چېرته دا نمبر زه ورته په ټکسټ باندې تبدیل کړم انټر د ټکسټ دپاره به راته 2 راوباسي. د انفارمیشن فنکشنز باره کې همدومره و. که ویډیو م خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ ملګرو سره یې شریک کړئ او د آینده درسونو دپاره چینل سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.